والصلاة على من ارسله هدى وہ بھی ابتداء حقیق صلات ذکر کئی په نبی پاک باندې صلات نسبت سے عبادت توسی نه په معنی طلب د رحمت سره یعنی موږ مطالبه د رحمت کوو ربنا یا صلات نسبت سے رب توسی په معنی د رحمت سره رحمت په معنی د اثر مرتب سره ده اثر مرتب پر رحمت احسان ده لیکن رحمت خو حرکت قلبی ته وای هغه نه رب پاک ده اصل صلات نه مراد یا صلات العباد ده صلات نسبت د عبادت ته وشي په معنا د طلب الرحمت یعنی موږ مطالبه د رحمت کوو یا رب ته نسبت وشي په معنا د رحمت سره رحمت معنا خو به صحیح نه ده حرکت قلبی ته وای نو مراد ته اثر مرتب ده احسان دی رب دی علامن په اغزاد چې نبی علیہ السلام ده ارسلو هدن نبی علیہ السلام اول مبهم ذکر کړ تعظیم ته اشاره ده بیا متعین کړ په ارسلو هدن سره چې دا کمال صفت ده بیا تعظیم ته اشاره ده اول من مبهم ذکر کړ دې ته اشاره وکړه چې نبی علیہ السلام متعین ده سره دی ابهام نه متعین ده لائق بالصلات اخو نبی علیہ السلام ده نو اول مبهم ذکر کړ علامن اشاره ده تعظیم دی نبی علیہ السلام او دې ته اشاره ده چې نبی علیہ السلام صلات پر متعین ده اگر که په صيغه دی مبهم سره ذکر کې بیا متعین کړ فارسلو هدن ادا یو عظیم صفت ده یا رسالت تا بیام د نبی اسلام تعظیم او احترام ته اشاره نو دا سیوله والصلات رحمتونه د رب دی علامن په هغه ذات پاک ارسلو هدن دا ارسله کې پټ ضمیر دا رب تراجه ده ای فاعل ده ادا هو ضمیر من تراجه ده چې نبی علیہ السلام ده هدن دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا ده چې هدن حال ده فاعل نه یا هدن حال ده مفعول به نه دا څه معنا صلات علامن رحمت رب دی علامن پاک ذات ابهام ذکر سره دی ابهام نه حضور متعین ده دا د تعظیم ته اشاره ابه صفت ذکر کړ ارسلو هدن دا عظیم صفت تا بیا د نبی اسلام تعظیم ته اشاره هدن چې حال کې ارسل پټ ضمیر نه چې فاعل ده پالکون د رب کې چې هادی ده یعنی رب واسطه ول نبی علیہ السلام رسول وګرځاو په دې حال کې چې رب هادی ده یعنی رب په صفت هادی سره نبی علیہ السلام رسول کړ چې رب هدایت کې خلق ہوتا نو نبی علیہ السلام رسول کړ یا دا هدن حال دا هو ضمیر نه چې نبی علیہ السلام تراجه ده ارسلو چې رب استول له نبی پاک لره هدن پالکون دی نبی علیہ السلام کې چې هادی ده حال خو صفت کنه یعنی دا استول له په صفت دی هدایت چې د خلکو پر هدایت وګرځي دایک نو الصلاه علی من ارسله هدن دې جنا سبق ته ابتداء دغه ده والصلاه علی من ارسله هدن نبی پاک باندې صلات وای صلات ته صلات دی وی رب ته چې صلات نسبت وشي په معنا د رحمت سره رحمت ته مراد اثر مرتب پر رحمت ته چې احسان ده احسان دی رب دی علامن په نبی پاک باندې من مبهم ذکر کړ نبی پاک اشاره د تعظیم ته څنګه تعظیم یعنی سردی ابهام نه نبی اعظم متعین ده صلات پارا سرد دې چې ته نبی اعظم مبهم ذکر کې بیا متعین ده لائق بالصلات خو نبی علیہ السلام ده دا مبهم ذکر کول دا د حضرت مبارک تعظیم ده چې سردی ابهام نه متعین ده بیا صفت ذکر کړ ارسله هدن
دا د نبی اسلام عظیم صفت تا چې رسالت تا دام د حضور تعظیم ته اشاره ده. اوس هدن کې دوه اعتبار دي. یو اعتبار دا چې دا حالی ارسل ضمیر نه، ارسل کې پټ ضمیر رب ته راځي ده، نو دا حال للفاعل ده. آیا دا هو ضمیر نه حال ده چې دا نبی مبارک ته راځي ده علیه الصلاۃ والسلام، به دا حالی مفعول بینا او چې حال فاعل نه کې دا معنا صلات رب دی علی من، رحمتونه دی رب دی په ذات پاک ارسله چې رب استولده دی من لره هدن فالکون دی رب کې چې هادی ده، یعنی رب چې دی رسول واسطو دا په صفت هدایت سره رب دا واسطو چې رب هادی ده ځکه دا رسول ک یا دا هو زمینه حال ده فالکون دی حضور مبارک کې هدن چې دی هادی ده، یعنی دا مرسل ک په صفت هدایت، نو دا یا حال فاعل نه یا حال مفعول به نه. دا خو متن وو. ورپسې وای هو بالاقتداء حقیق متن دفع د سوال ده چې نبی علیہ السلام الله رسول په صفت هدایت، دا رسول په صفت هدایت هو بالاقتداء حقیق، نو اقتداء لایق دی د صرف چې دې اقتدا وشي بل څه اقتدا نه وشي، دې تابعداري وشي. هو بالاقتداء حقیق نبی علیہ السلام بالاقتداء په اقتدا سره، اقتدا څه معنا بأن يكون مقتدا، نبی علیہ السلام بالاقتداء بأن يكون مقتدا، په دې خبره چې دا مقتدای متبوی حقیقن حقدار ایدا ذکر خو دې په صفت رسالت سره او مبعوث کړ چې هو به ابتداء حقیق نبی پاک مبارک په دې خبره سره چې دا مقتدای ایدا خلق تابعداري حقیقن دا حقدار ایدا. اوس دا هم معنا دا ورست راځي. اوس لاندې مولا جلال ته وګوره والصلاة علی من ارسله هدن، دا هم متن ده. قیل هو مصدر بمعنى اسم الفاعل. دفع د سوال کې سوال دا ده چې دا هدن خو حال ده به حال یا فاعل نه وای چې ارسله ضمیر ده یا مفعول به نه وای چې دا هو ضمیر ده، ادواره ټیک نه دي. ولی دو وجونه، یو وجه دا ده چې حال خو محمول په ذل حال، عدالت ذل حال ارسل ضمیر ده شرب تراجه ده، یا دا هو ضمیر ده چې نبی علیہ السلام تراجه ده، دا خو ذات تا. هدن هم مصدری معنا صرف وصف ده، انتزاعی ده. هدا هدن هدایت کول دا انتزاعی معنا ده، نو لازم څه حمل دي صرف وصف په ذات، یعنی دی انتزاعی حمل را لای په غیر انتزاعی. ولی نبی علیہ السلام ذات تا، رب سبحانه ذات تا، او دن صرف وصف منا مصدری انتزاعی ده، حال محمول په ذل حال، نو حمل دی صرف وصف په ذات را لای. حمل خو اتیاد ته وای، اتیاد خو دی صرف وصف ذات سره جایز نه ده. ذات سره به صرف وصف څنګه متحد کیږي چې وصف ذات اتحاد قبلای؟ نو دې جواب کې وای چې دا هدن حال ده، خدا هدن مصدر ده، عدالت مجاز فی لغت تا، او دې ته مجاز فی طرف وای، طرف معنی لغت، دلته مجاز فی لغت تا. مجاز فی لغت چاته وای چې یو لغت په معنا د بل لغت سره واخلې، نو هدن مصدر ده لغت تا، دا زه مجاز فی لغت کو، دا لغت په معنا د اسم فاعل سره وای بل لغت، چې یو لغت په بل لغت معنی سره واخلې دې ته مجاز فی طرف وای، او مجاز فی لغت ورته وای، یعنی چې یو لغت محمول کې په بل لغت. نو دلته هدن خو وصف تا، خدا په معنا د هادی سره ده، نو هادی خو ذات مال وصف تا، هادی خو هغه ذات ته وای چې هدایت کوي. نو بیا که ارسله ضمیر نه حال کیا پټ ضمیر نه، اکه دا هو ضمیر نه حال کیا دواړو نه حالیت ټیک تا،
ارسل رب واسطه ولای هو نبی پاک لره هدن پالکون د رب کې چې هادي ده نو هادي خو ذات مال وصفته حمله سید پر رب یا پالکول د نبی علی السلام کې چې هادي ده یعنی رب چې ده واسطه ولای په صفت هادیت واسطه و چې ده به هادي خلق ته هدایت کوي نو دا جواب چې هدن مصدر مجاز فی اللغت دا لغت په معنا د هادي سره ده هادي خو بیا ذات مال وصف ده ضارب ذات له ضرب هادي ذات له الهدایت نو حمل ټیک شو ذوالحال باندې ذوالحال ذات ته دا ذات ته دې جواب ته اشاره وکړه چې له مصدر بمعنى اسم الفاعل جواب کړه ده چې دا مصدر ده خو په معنا د اسم فاعل سره ده چې دا مجاز فی اللغت ته ا مجاز فی اللغت کې قاعده ده چې کې کمال مبالغه نه خو صرف یو لغت بل لغت سره واخلي بس اسم فاعل کې هم مبالغه نشته هدن وصف ده هادي ذات له الوصف دې کې هیڅ مبالغه نشته نو مجاز فی اللغت سره خالص مبالغه نه مبالغه کمال پکې نه راغی مبالغه کمال ولې نه راغی ځکه نسبت ته شاید ما ولوته چې تاسو مسلمانی کې ویلي نسبت ته شاید ما ولوته ده خدای اسم فاعل دی هادي نسبت رب ته ده دا نسبت ته شاید ما ولوته ده یا نسبت نبی علیہ السلام ته ده دا نسبت ته شاید ما ولوته ده چا پر چې صيغه ده هغه ته نسبت ده هدن هادي ده اسم فاعل د صيغه اسم فاعل صيغه ده چا پر ده هادي چا پر ده ذات پر ده کنه هادي په ذات ته نسبت وشو چې رب سبحانه ده یا نبی علیہ السلام نو نسبت ته فعل شي به فعل ما ولوته چې چا پر صيغه ده هغه ته نسبت وشو اسم فاعل ذات له الوصف ته هم ذات ته نسبت وشو چې رب ده یا حضرت ته نبی علیہ السلام نو په دې کې مبالغه نه رااله بلکې نسبت ته شی مولو ته وشو ځکه اسم فاعل معنا ذات له الوصف ا نسبت هم ذات ته وشو چې رب ده یا نبی علیہ السلام ده خو نسبت ته صيغه نسبت ته فعل شي به فعل مولو ته وشو کنه چې مولو ته وشو چا پر چې واغه ته وشو و اسم فاعل ذات له الوصف ذات پر دا صيغه وا ا نسبت ذات ته وشو چې رب ده یا حضرت ته چې کمال مبالغه پکې نه رااله دا جواب یو کړ کله مصدر بمعنى اسم الفاعل ویری دی په جواب کې چې دا هغه چې دا هدن دا مصدر ده اکه ته حمل نه ټیک چې کدا صرف وصف تا ذوالحال خو ذات ته رب ده سبحانه یا ذات نبی مبارک پاک تا بیا خدا حمل دی صرف وصف په ذات تا دا ټیک نه ده ځکه حمل احتیاط تقاضا کوي او وصف ذات کې هو احتیاط نه نه د چویل به معنی اسم الفاعل چې دا مجاز فی طرف ته او مجاز فی اللغت ته یعنی یو لغت په بل لغت سره ځاخنه مصدر په معنی د اسم فاعل اخلي نو هدن په معنی د هادي سره اخلي نو رب هادي ده کنه نبی پاکم هادي ده دواړو نه حالیت ټیک ده رب واسطاو پالکون د رب کې چې هادي ده رب واسطاو دلر رسول پالکون د حضور مبارک کې چې هادي ده په دې کې مبالغه نشته ځکه دا مجاز فی اللغت ته نسبت ته شی ما ولوته ده چا پر چې صيغه ده هغه ته نسبت ده اسم فاعل صيغه ده ذات له الوصف ده نسبت ذات ته ده چې رب ده یا حضور مبارک ده نو چا پر چې صيغه خو هغه ته نسبت شو نو دې کې مبالغه چیرته رااله په خپل حقیقت باندې حمل شو مبالغه کمال پکې نه راغله اوس بل جواب کوي بل جواب دا کوي چې یا دا حاصل بالمصدر ده حاصل بالمصدر چاته وایي هيئت مرتبه علی المصدر مصدر کله فاعل ته نسبت بالقوه کله مفعول به ته نسبت بالقوه بالقوه دا لکه دلته اوس چا اسکل دي دا مصدر ده
او تا ته نسبت ته بالقوه کدای شي راي کنه قریب ادا چې راوي ولې مسپخین ټیم نه او مفعول به ته نسبت ته بالقوه کدای شي زه وسکم بالقوه نسبت ته ده بالفعل نه ده یعنی قریب دا سه وخت دا چې تاسو سره لایق ته چې چای راوړي فاعل ته نسبت بالقوه ما سره لایق ته چې ویس کم مفعول به ته نسبت بالقوه دا مصدر چې فاعل ته نسبت بالقوه یا مفعول به ته نسبت بالقوه پیدا ته وایي مصدر معلوم چې فاعل ته نسبت بالقوه چې مفعول به ته نسبت بالقوه پیدا مصدر مجهول دا هر شي کې دا شي کنه کله قوتي کله فعلیت چای ټیمی قوتي به فعلیت شي ډوډۍ ټیمی قوتي به فعلیت شي خبرو ټیمی قوتي به فعلیت شي مانزه ټیمی قوتي به فعلیت شي دا نه ادا شي کنه دا دنیا کې ګرځي را ګرځي دا توای چې مصدر چې نسبت فاعل ته بالقوه به مصدر معلوم چې نسبت مفعول به ته بالقوه به مصدر مجهول او په دې یو هيئت مرتبه دا هيئت مرتبه دې توای حاصل بالمصدر او دغه چا اسکل چې مصدر ده چې تاسو ته نسبت ته بالقوه چې ماسپخین ټیم ده نو کېدای شي راوړي چای راوړي دا بالقوه نسبت تاسو ته دی باندې یو هيئت مرتبه هیڅ شي هيئت مرتبه دا هيئت مرتب ده چې دا تکړه خلق دي دا یو هيئت مرتب ده یا دا زړور دي یا دا سخیان دي دا هيئت په مرتب ده دا هيئت مرتبه په دغه مصدر باندې چې نسبت فاعل ته بالقوه ده دته وي حاصل بالمصدر المعلوم اچھا مفعول به ته نسبت بالقوه دی باندې یو هيئت مرتبه دته وي حاصل بالمصدر مجهول نو دا جوابي بل جواب دی دا وای دا احتمال هم شته چې دا هدن مصدر نه حاصل بالمصدری حاصل بالمصدر خو هيئت مرتبه ده دې کې مبالغه ده دې کې کمال ده هدن نسبت چې ربط ده بالقوه یا هدن نسبت چې نبی مبارک ته ده بالقوه په دې یو هيئت مرتب ده اچشي هيئت مرتب ده دې باندې کوم هيئت مرتب ده چې نبی اسلام ته هدن نسبت بالقوه ده یا رب سبحانه و تعالی نسبت مصدر ده نسبت هدن بالقوه ده په دې کوم هيئت مرتب ده په دې باندې مرتب ده هيئت اهتداء او دې باندې مرتب ده هيئت النور دغه هيئت چې مرتب ده په دې مصدر باندې چې هيئت نور ده دا حاصل بالمصدر معلوم دې کې مبالغه ده اوس کمال ده دې کې ولې هيئت مرتبه ده هيئت مرتبه کې خو کمالي په مصدر باندې یو لپاسه زائد عملي هيئت مرتبه په مصدر نو دا یو امر زائد شو په مصدر نو مبالغه پکې رااله ځکه ویلا وظاهر انه اسم للاصل بالمصدر ظاهر دا انه اسم چې دا هدن چې دا اسم د لپاره حاصل بالمصدر دا اسم د حاصل بالمصدر ده کته وای مصدر وای اسم حاصل بالمصدر وای چې دا اسم د حاصل بالمصدر ده اسم مصدر ولې نه وای لکه نه نقطه ورته لګي اسم مصدر ولې نه وای چې اسم وای لپاره حاصل بالمصدر ته وای چې اسم مصدر کې هیڅ مبالغه نشته تا سبحان کې ویل دي چې یا مصدر ده یا علم مصدر ده یا اسم مصدر ده مصدر چاته وای چې په حدث دلالت کوي اسم مصدر چاته وای هغه لفظ دال بالمصدر کوم شای چې دال په مصدری اتاین پکې نه علم مصدر چاته وای چې دالی په مصدر اتاینی پکې لیکن هیڅ مبالغه نشته مصدر خاصه مصدر ده اسم مصدر لفظ ده چې دالی په مصدر علم مصدر لفظ ده چې دالی په مصدر خو یو کې تعین نه بلکې هغه کې نشته مبالغه نشته مبالغه په حاصل بالمصدر کې ده ځکه دا هيئت مرتبه ده په مصدر
هغه مصدر چې فاعل ته نسبت بالقوه ده، هغه مصدر چې مفعول به ته نسبت بالقوه ده، دی باندې کوم هيئت مرتب ده دا کمال ده کنه، دا مبالغه ده کنه، دا امر زائد په مصدر ده. هدن چې رب ته نسبتي خو امر مرتب شته کنه، نور مصدر چې حضور ته مرتب ته نسبتي دی باندې یو هيئت مرتب ده دی نور، دا کمال مبالغه شو. ذکر ویلا وسائر انه اسم لناسب المصدر، ظاهر دا چې دا هدن مصدر موایا په معنا د اسم فاعل چې دا مجاز فی لغت ته، بس یو لغت ته بل لغت سره واخسته دي، خو چې مبالغه نه رااله، دا خو نسبت ته شمه ولا وته ده. اسم فاعل هادي نسبت رب ته ده، حضور ته ده، دا خو نسبت ته شمه ولا وته ده، چا پر چې صيغه واغه ته نسبت ورش دي کې چې کمال ده. کمال دا ده چې دا حاصل بالمصدر واخلې، هيئت مرتبه علی المصدر چې نور ده، دا کمال ده. او حاصل بالمصدر پارانه ده نه اسم مصدر ده، ځکه اسم مصدر کې کمال نشته. مصدر اسم مصدر علامه مصدر نه هیڅ کمال نشته. مصدر په حدث دلالت کوي، اسم مصدر لفظ دال علی المصدر، علامه مصدر لفظ دال علی المصدر ده. خو یو کې تعین نه بلکې صدر دی سبحان کې تا دا ویل دي. ذکر ویلا زائد چې دا اسم دی حاصل بالمصدر ده، ځکه دې کې مبالغه ده. الان دې نقطې ته ګوره، ولم يكن اسم للمصدر، دا څنګه ویل چې اسم مصدر ده، لأن في الحاصل كمال دون غیره. حاصل بالمصدر کې مبالغه کمال ده، دون غیره په اسم مصدر کې کمال مبالغه نشته. په یو کنه کله ته نه راځي خاجي اطلق علی حمل وش ده حاصل بالمصدر علی په نبی علی السلام باندې یا په رب سبحانه باندې مبالغتن کمال لپاره چې حاصل بالمصدر کې به اسم ده حاصل بالمصدر کې به کمال ده، ځکه ویل مبالغتن. خو په یو کنه قولو هو بالاقتداء حقیق دفع دوامه وکړه. سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هادی ده یا رب سبحانه هادی ده، نو د دې هادی هدایت څه فائدہ ده؟ چې ده هادی ده، حضور هادی ده، رب سبحانه هادی ده، فائدہ یې څه ده؟ دا فائدہ ده هو بل اقتداء حقیق. نبی علیہ السلام په دې خبره سره چې ده مقتدای همون یا مقتدیانو حقیق ده حقدار ده، ځکه دی هادي شان دادا چې دا مقتدای انور خلک ورسته په رواني. نو چونکه حضرت هادي ده، رب سبحانه هادي ده، نو هادي شان دادا چې دا مقتدای انور مقتدیانی هو به اقتدای. رب سبحانه په دې خبره سره چې دا مقتدا ده، نبی مبارک په دې خبره سره اقتدا چې دا مقتدا ده، حقیقن حقدار ده، مقتدا والی سره ده حقدار ده. ځکه رب سبحانه هادي واسطه چې ده د دې حقدار ده چې د دې اقتدا وشي، ادنه خلق فیض واخلي. هو بالاقتداء اوس وای مصدر مبني للمفعول. دغه د سوال کې سوال دا چې د اقتدا څه ده؟ دا خو مصدر لازمی ده. د اقتدا لازمی مصدر استعماليږي. لازم خو دې ته چې خالی فاعل غواړي. نو اقتدا چې مصدر لازمی ده، نو په معنا د اسم فاعل سره وای، اقتدا په معنا د مقتدی سره. اوس مقتدیان څوک دي؟ مقتدی نبی علیہ السلام مقتدی ده یو، کنا مونږه مقتدیانو دوا. کنا نبی علیہ السلام مقتدی وي پیدا معنا هو بل اقتدا حقیق. نبی علیہ السلام په دې خبره چې دا مقتدی ده، چې دا مقتدی ده، خو بل څوک مقتدی حقدار ده. دا خو د نبی علیہ السلام صفت نشه، دا خو ته مقتدی ک چې مقتدی شو تابع شو. نو مقتدی والا دا خو د مدح نه ده، مقتدی خو تابع کنه فاعل دی مقتدی مونږ نو بیا دا معنا هو به اقتداء. نبی الله په دې خبره باندې
بأن نقتدي چې مونږه مقتدیانو حقیقت دا حقدار ده نو چې مونږ مقتدیانو نو دا خو مونږ صفت شو دا خو نبی اعظم صفت نشو نو اقتدا مصدر دا لازمی فاعل ته نسبت ده نو مقتدی نبی علیہ السلام وایي چې دا نبی الله مقتدی دا حقدار ده په دې دا خو د نبی اعظم مدح نه ده مقتدی والا خو نه ده مدح کنه فاعل مونږ یو نو دا معنا بأن نقتدي چې مونږ مقتدیانو دې سره دا حقدار ده نو چې مونږ مقتدیان دا خو مونږ صفت ده دا خو د نبی اعظم صفت نشو نو دا جواب کوي وی مصدر مبني للمفعول وای دا اقتدا مصدر ده ټیک ده دا لازمی نه ده دا مبني للمفعول ده اقتدا په معنا د مقتدا سره ده او سوال ده څنګه نه خو دا خو لازمی مصدر ده اته په معنا د مقتدا اسم مفعول سره اخلي مقتدا اسم مفعول سره خو پسه کېدای شي چې دا متعدی دا خو متعدی نه ده دا خو لازمی ده لازمی ده مې په معنا د مقتدا سره څنګه ده دا وای دلته به پټکه دا متعدی بالواسطه ده دا معنا بأن نقتدي به ای بأن يقتدى به دلته به سره ولګي نبی علیہ السلام په اقتدا سره ای بأن يقتدى به چې دې اقتدا وشي اداء مقتدا شي حقیقت دا حقدار ده اکون دې مقتدا ده خو دې صفت ده پوښښ کنه ځکه ویل مصدر دا مصدر ده مبني للمفعول دا په معنا د مفعول سره ده اقتدا په معنی مقتدا سره ده او سوال پیدا شي چې څنګه یې مبني للمفعول ده دا خو لازمی باب ده دا په معنی د اسم مفعول سره څنګه کېږي چې دا مقتدا ته واخلې به ټیک ته مقتدا واله خو نبی زم مدح ده دا وایي دلته به پټکه ای به ان یقتدا به په دې خبره سره یقتدا به چې د دې اقتدا وشي ادا مقتدا شي حقیقت حقدار ده په پور بس راځه به کتاب مې